السلام علیکم. پرون یو دوه ډېر اهم واقعیات شوي دي. یو خو په کشمیر کې چې کم احتجاج و کامیاب شو، او دویم پرون په پیښور کې مولانا فضل الرحمن صاحب کم چې د جمعیت علماء اسلام سربراه دی، د هغوی په سربراهۍ کې د جمعیت علماء اسلام یو ډېره غټه جلسه شوې ده. زه درته اول د مولانا صاحب د جلسې بیکګراوند وایم. مولانا صاحب دی جلسه کړې وه، مختلف ځایونو کې هغوی کانفرنس کوي، جلسې کوي. په پیښور کې جلسه چې کوله نو په ډېر ګڼ تعداد کې ورته د ټولې صوبې نه ورکران راغلي، خو یو ناشنا کار و. ناشنا کار دا و چې د مولانا جلسې ته نه چا کنټینر ایښودی، نه ورته چا لارې بندې کړي، نه ورکران گرفتار کړي، نه ورته پولیس پې جعلي اف آی آر کړي دي. هغوی ته مکمل سہولت او ماحول ورکړی دی چې هغوی د خپل رای اظهار وکړي. د دې نه باوجود چې د تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې عوامي نیشنل پارټي او جمعیت علماء اسلام سیاسي مخالف دي، خو هغوی ته هر قسمه سہولت ورکړی دی. بل طرف ته که تو ګورې چې په پنجاب کې جلسه کوي تحریک انصاف، نو هلته ورته کنټینر ولګي، په کورونو یې چاپې واچوي، ورکران گرفتار کړي، بیا په عام خلکو باندې دهشتګردۍ مقدمې وکړي. که په سند کې کوي نو د بلاول حکومت هلته کې دقه چل کوي چې لارې ورته بندوي، د جلسې اجازت نه ورکوي، دهشتګردۍ کیسونه پې وکړي او ګرفتاریانې کوي. او په وفاق کې خو ډېر عجیبه ظلم دی چې کنټینر یې ولګوي دومره چې تا ته به دا ښکاري چې د پاکستان بندرګاه په کراچۍ کې نه ده، په اسلام آباد کې ده. بیا پې ډي سي اجازت نه ورکوي، بیا وله د اسلام آباد نه بهر ځای ورکوي، بیا ورسره یو 60 پوینټس معاهدې ته ډیمانډ کوي چې تو په جلسه کې دا نه وی، دا به نه وی، دا به نه وی، په سټیج به دا نه کوي، دا نه کوي، یو لوی پړپړې ورته کوي. او بیا پې د دهشتګردۍ مقدمې وکړي، په ورکران گرفتار کړي، لیډران گرفتار کړي. دغه حال د بلوچستان هم دی، هلته کې د هیڅ قسمه سیاسي اجازت نشته، د جلسې نشته، کنټینر یې ورته لګي، ګرفتاریان یې کوي، جعلي اف آی آر یې کوي. په خیبر پختونخوا او د نور کې فرق څه دی؟ فرق دا دی چې خیبر پختونخوا کې حکومت حقیقي حکومت دی او د عوامو په مینډیټ او په ووټ باندې راغلی دی، او په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په وفاق کې جعلي حکومت دی چې کم دوی ووټونه بیللي دي، خو د اسټیبلیشمنټ په سہولتکارۍ او د الیکشن کمیشن او د قاضي فایزي صاحب په مدد سره دغه جعلي حکومت جوړ شوی. نو چې کوم ځای حقیقي حکومت دی هلته کې د مولانا صاحب د جلسې نه یا د ایم الولي د جلسو نه هیڅ خطره نشته، د هر سړي ته خپل رای اظهار دی. خو چې کوم ځای جعلي حکومتونه دي په وفاق کې، په پنجاب کې، په بلوچستان کې، په سند کې، هغوی د جلسې اجازت نه ورکوي، ځکه چې 2 نمبر حکومتونه دي، په جعلي طریقې سره راغلي دي. یو دا پوینټ و. دویم پوینټ دا و چې کشمیریان په دویم ځل په خپل مقصد کې کامیاب شو، او د هغوی اولنی جدوجهد هم بغیر د څه لیډر او بغیر د څه پارټۍ نه او میډیا یې بایکاټ هم کړی، خو کامیاب. او دې پیرله چې دغه نو دا د انساني حقوق بدترین د خلاف ورزۍ دپاره چې کوم آرډیننس جاري شوی دی چې ستا نه اظهار رای حق لي، تا نه د احتجاج حق لي. په دې آرډیننس پبلک سیفټي آرډیننس دا و چې ته د پارټۍ نه علاوه څوک احتجاج نشي کولی. سیاسي پارټي چې هم کوي نو 2 ورځې مخکې به درخواست ورکوي، بیا د حکومت خوښه ده چې تاله د احتجاج حق درکوي او که نه درکوي. نو دغه قانون خلاف ټول خلک راپاڅېده، او د کشمیر او د پاکستان په منځ کې چې کوم 8 انټري پوینټ و هغه یې پکې اخره کې ټول بلاک کړ. د دې احتجاج ټوټل میډیا بایکاټ کړی، خو دې وخت کې میډیا ته پته نشته چې هغوی خپل جړې بنیادونه په خپله وراني، ځکه چې د میډیا حیثیت ختم شوی دی. د طاقتورو خلکو یا د حکومت د اشتهارونو په لالچ باندې هغه احتجاج د عوام حقیقي نه ښیي، نو عوام د میډیا بایکاټ کوي. او ځکه دغه ټولو نه غټ حقیقت دی وخت کې سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا رکولو دپاره هر قسمه د جبر قانون جوړي او د هغوی لاس او خپې بندولو کوشش کوي، اف آی آر یې پې کوي، پیکا قانون له سختوي، خو په دې کې به دوی ناکام وي. نو دا دوه خبرې وي چې کوم ځای کې حقیقي نماینده دی، حکومت دی، هلته کې د جلسې نه هیڅ خطره حکومت نه نشته. چې کوم ځای جعلي خلک دي هغوی ته د جلسو نه ډېر خطره ده. او کشمیر کې د رژیم چینج نه پس د حقیقي نمایندګانو حکومت اسټیبلیشمنټ ختم کو، څنګه چې په ګلګت بلتستان کې ختم کړی، کوم چې دلته ختم کړ. او اوس په کشمیر کې یو اچار
یې جوړ کړی، شپږ یې دننه راغستي، درې د دننه راغستي، څوک یې په دباو دغه کړي. نو چې کم خلک د عوامو حقیقي نمایندګان نه، هغوی همیشه د عوام د احتجاج نه یریږي. ستاسو خیال دی مولانا صاحب ته اجازت ورکول او نور په ټول ملک کې هیڅوک جلسه جلوس نشي کولی؟ دغه فرق دی د حقیقي حکومتونو او د جعلي حکومتونو. امید لرم تاسو به په دې فرق پوه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.